الرحیم. الف لام را. الله تعالی پویږي په معنا د دې حروفو. کتابن دا عظیم الشان کتاب دی، احکمت چې د حکمت نه ډکړی شوي دي، آیاته آیتونه د دې، ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان کړی شوی دی، من لدن د طرفه دغه ذات نه، حکیمین چې هغه د حکمت والا دی، خبیرین خبردار دی. الله تعبدو دا چې تاسو بندگی مکوئ، الا الله مگر د الله تعالی یا سوا د الله تعالی نه، بندگی مکوئ د هیڅ چا سوا د الله تعالی نه. انني یقینا زه لکم ستاسو د پاره منه د الله تعالی د طرف نه نذیر يرونکی ما، وبشیر او زیر ورکونکی ما، وان استغفروا او دا چې تاسو بخنه وغواړئ ربکم د خپل رب نه، ثم توبو بیا راوګرځئ تاسو الیه دی الله تعالی ته. یمتعکم نو سکه بدر کی تاسو ته، متاعا حسنا سکه ښایسته، الی اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې، ویوتی او وربکی کل ذی فضل هر د فضل والتا، هر د فضل والتا فضله بدله د فضل داغه. د فضل نه مراد دلته عمل دی، یعنی د هر د نیک عمل والتا فضله بدله د نیک عمل داغه. و ان تولوا او کچرتا مخ واړو تاسو، فإني اخاف پس یقینا زه یریږم علیکم په تاسو، عذاب یوم د عذاب دغه ورځې نه، کبیر چې هغه لویه ده. الی الله خاص الله تعالی ته، مرجعکم ستاسو واپسی ده، وهو او دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی. الا خبردار انهم یقینا دی چې دی یثنون اړی صدورهم سینې خپلې، لیستخفوا د دې لپاره چې پټ شي دی منه د الله تعالی نه. الا خبردار حين یستغشون کله چې دی پټیږي، ثيابهم په جامو خپلو کې، یستغشون کله چې دی ځان پټي، ثيابهم په جامو خپلو باندې، خپل ځانونه پټي په خپلو جامو باندې. نو الله تعالی فرمایي یعلمو پوهیم زه ما په هغه څه باندې، یعلمو پوهیږي دغه الله تعالی ما په هغه څه باندې یسرونه چې دی پټوي، و ما په هغه څه باندې یعلنون چې دی ښکاره کوي. انه یقینا دغه الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور په رازونو د سینو باندې. و ما من دابة او نشته دی هیڅ یو زنده سر فی الارض په ځمکه کې، الا مگر علی الله خاص په الله تعالی باندې دی رزقها رزق داغې. و یعلم او پوهه دی د الله تعالی مستقرها په ځای د قراري د هغې باندې، و مستودعها او په ځای د امانت د کېښودو د هغې باندې. وهو کل هر یو شی فی کتاب، کل دا ټول فی کتاب مبین په کتاب واضح کې دي. وهو الذي او د الله تعالی هغه ذات دی، خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، فی 6 ایام په شپږو لمحو کې، په شپږو ساعتونو کې، په شپږو لمحو کې. وکان عرشه او د عرش د الله تعالی علی الماء په اوبو باندې، لیبلوکم د دې لپاره چې امتحان واخلي ستاسو نه، ایکم احسن عملا چې کم یو په تاسو کې ښایسته دی په اعتبار د عمل سره. ولئن قلت او که چېرته وویلې ته انکم مبعوثون چې یقینا خامخه، انکم چې یقینا تاسو مبعوثون راپورته به کړی شئ، من بعد الموت پس د مرګ نه، لیقولن الذین نو خامخه ضرور به ضرور به ووایي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو دی ښکاره. ولئن اخرنا او که چېرته وروسته کړو موږ عنهم د دې نه، ولئن اخرنا او که چېرته وروسته کړو موږ عنهم د دی نه العذاب عذاب الی امة یوې مودې پورې معدودة شمار کړی شوی، لیقولن نو خامخه وایي به دی ما یحبسه څه شی دی چې بندوي د عذاب، ما یحبسه څه شی دی چې بندوي د عذاب، الا خبردار یوم په ورځ باندې یاتیهم چې را بشي د عذاب په دیو باندې، لیسا نو نه به دا مصروفا اړولی شوی عنهم د دی نه، وحاقه او چاپیره بشي بهم د دی نه ما هغه عذاب کانو به چې ودی په هغې پسې یستهزئون چې ټوقې به یې کولې. ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها من، ولئن اذقنا الانسان او که چېرته وڅکو موږ په انسان باندې منا د خپل طرف نه رحمتا څه مهرباني څه رحمت، ثم نزعناها بیا راوباسو موږ دغه رحمت منه د دغه انسان نه، نو انه یقینا دا لیئوس خامخا ناامیدي کوونکی، کفور ناشکري کوونکی. ولئن اذقناه او که چېرته وڅکو موږ په د باندې نعماء څه نعمت بعد ضراء پس د هغه تکلیف نه، مسته چې رسېدلی ده ته، لیقولن نو خامخا ضرور به ضرور به وایي ده ذهب السیئات لاړل تکلیفونه عني زمانه، انه یقینا ده لفرح خامخا خوشحالي کوونکی، فخور فخر کوونکی.
الا الذين مگر کسان صبروا چې صبر کړي او عملوا الصالحات او عملونه کړي نیک اولئک دا کسان لهم د دیو د پاره مغفرت بخنه دا او رزق کریم او رزق د عزتمن واجر کریم او اجر دی لوی واجر کبیر او اجر دی لوی فلعلک پس شاید چې ته پیغمبر تاریکون پر خوستون کې بعضی هغه څلره بعضی هغه څلره یوحا چې وਹੀ کېدل شي لیکتا ته وضائق به او تنگیدون کې په دې سره صدر کا سینستا ان یقولوا د دیو جنا چې وای دی لولا انزل علیه د دیو جنا چې وای دی لولا انزل ولن را لګل شي علیه په د باندې کنزون څخه خزانه او جاء معه یا را دي شد د سره ملکون سفرشتي انما انت یقینا انت نذیر يرون کوي والله الله تعالی علی کل شیء فارو شبانی وکیل ذمہوار دی ام یقولون آیا وای دی افتراه د ځان نه جوړ کړی پیغمبر دا قران کریم قولوا یا پیغمبر فاتو نو راوړی تاسو بیا عشر سورین لسورتنا مثله په شانته دی مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شوی و او غواړی تاسو من استطاعتم هغه چاله را چې طاقت تاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم کچرته یو تاسو صادقین رښتینی فإن لم يستجيبوا پس کچرته دی قبول والے ونه کولکم تاسو د پاره فعلمون پوه شي انما انزل چې یقینا را لېګل شوی دی دا قران کریم بعلم الله په علم د الله تعالی سره او انو په دې خبره باندې لا اله چې نشته لایق د بندګۍ الا هو سوا دا غنا فهل انتم مسلمون نو آیاتاسو غاړه کې خودن کی وي من کان غسو چې یرید چې لا اراده لري الحیات الدنیا د ژوند دنیوي وزینتها او د خایس داغین وفي نو پوره بور کومنګا الی مغوتا اعمالهم بدل د عملون داغی فیا په دې دنیا کې وهم او دی فیا په آخرت کې لا یبخسون کمه بن کیږي وهم او دی چې دی فیا په دې کې لا یبخسون کمه بن شي کېدل د دینا اولئک الذین فیها یعنی مطلب په دې دنیا کې چې کم اعمال دي او د دنیا د پاره کړی دي نو الله وی کمه بن نشي کېدل داغنه اولئک الذین دا کسان دی لیس لهم فی الاخرته چې نشته د دیو د پاره په آخرت کې الا النار سوا د ورنا وحبط او برباد شو ما هغه صنعو چې دی کړي فیا پاغي کې و باطل او بربادیدون کې دی ما هغه سکانو یعملون چې دی او باطل دی ما هغه سکانو یعملون چې دی بکول افمن کان آیا هغه څوک چې علی بینه په واضح دلیل باندې من ربه له طرف درب دنا او اتلوه ور پسې شي په دې پسې شاهد یو گواہی کون کې منه د طرف د الله تعالی نه ومن قبله او مخکې د دینه کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام او اماما پیشوا ورحمتا او رحمت اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې باندې او من یکفر واسو چې کفر کوي به په دې باندې من الاحزاب د مختلفو ډلونو فنار پس یقینا ور فنار پس ور موعده زید وعده ده فلا تکو فی مریه پس مکه غته په شک کې منه د دینا انه الحق یقینا دا حق د من ربک د طرف دربستانه ولکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یؤمنون ایمان لري ومن ازلم وسوق د ډیر غټ ظالم من دا غچانا افترا چې جوړ کړه الله په الله تعالی باندې کذبن دروغ حال الله په الله تعالی باندې کذبن دروغ اولئک دا کسان یو رزونه پیش کېدل بشي علی ربهم پر عبد دی باندې ويقول الاشهاد او بوای گواهان ها اولئک الذین دا هغه کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلو په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله لعنت د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې الذین دا ظالمانه کسان دي یسدون چې اړي چې بندي خلق لران سبیل الله د لارې د الله تعالی نه ويبغونها او لټي په دې کې ایوجن کوګواله وهم د بل اخرت په اخرت باندې هم د چې کافرون انکار کوونکي اولئک دا کسان لم یکونو ندی معجزین کمزوری کون کی فی الارض پزمکه کې ندی دی معجزین کمزوری کون کی الله تعالی لپاره فی الارض پزمکه کې و ما کان لهم او نه بيد دیو د پاره من دون الله سوا د الله تعالی من اولیاء څوک دوستان یضاعف دچن بکلی شي لهم د دیو د پاره العذاب او عذاب ما کانوا د یستطيعون السماع چې طاقت به لرلو السمع دا اوریدلو و ما کانوا او نو دی یبصرون چې لیدلو به حق اولئک الذین دا هغه کسان دي خسروا انفسهم چې په تاوان کې ورزول خپل نفسونه وزل عنهم او رک بشي د دیونه ما هغه سکانو یفترون چې ودی چې ځان نه به جوړول لا جرم خامخا یقینا انهم دی چې دی فی الاخرته په اخرت کې هم الاخسرون هم دی تاوانیان ان الذين يقننا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک واخبتوا الى ربهم واخبتوا عاجز کړی دي الى ربهم خپل رب ته اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنت والذي هم دی به فيها باغی کې خالدون همیشه
مثل الفریقین مثال د دواړو ډلو کل اعما په شان ته د ړوند دی والاصم او د کونډ دی والبصیر او د بینا دی والسمیع او د اوریدونکي دی یعنی ړوند او لیدونکي او کونډ او دغه رنګي اوریدونکي هل یستویانی آیا برابر دي دا دواړه ډلې مثلا په مثال کې افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ولقد ارسلنا او خامخا لېږلی موږ نوح علیه السلام الى قومه قوم خپلتا یعنی داغه قوم ته انی لکم په دې خبره چې یقینا زه ستاسو دپاره یم نذیر يرونکی مبین ښکاره الله تعبدو دا چې بندګي به نه کوئ تاسو دا چې بندګي مه کوئ تاسو الا الله سوا د الله تعالی نه انی یقینا زه اخاف یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب دغه ورځې نه چې لویه ده فقال الملأ الذين پسویل هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د غنا ما نراک نینو منګه تعالی را الا بشرا مگر انسان مثلنا زمونږ په شانته وما نراک او نینو منګه تعالی را اتبعک چې تابعداري کړې دستا الا الذين مگر هغه کسانو هم اراذلنا چې هغې ذلیله دي په منګه کې بادي الرأي په سرسري رای سره وما نرا لکم او نینو منګه ستاسو دپاره علینا په خپل ځان باندې من فضل څه غوروالی بل نظنکم بلکې ګمان کوم په تاسو باندې کاذبین د دروغجنو قالو فرمایل حضرت نوح یا قوم زما قوم ارایتم خبر را کې تاسو ماته ان کنتو که چرته یم زه علی بینة په واضح دلیل باندې من ربي د طرفه د رب زمانه و اتانی او راکړی الله تعالی ماته رحمت یعنی پیغمبري من رحمته من عنده د خپل طرفنا فعمیت پس پټ کړی شوله دا علیکم په تاسو باندې انلزمکموها آیا په زوره به ومنلو آیا په زوره به ونښلو موږه په تاسو پسې ها دا مسئله وانتم په داسې حال کې چې تاسو له ها دې لره کارهونه بد ګڼونکي وئ ویا قوم یوی زما قوم لا اسألکم زه نه غواړم ستاسو نه علی په دې باندې مالن څه مال ان اجریه نه دی اجر زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دی وما انا او نیم زه بطارد الذین شړونکي هغه کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی انهم یقینا دی چې دی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن زه ینم تاسو لره قوما یو قوم تجهلون چې تاسو ناپوهي کوئ ویا قوم یو ای زما قومه من ینصرني څوک دی چې مدد به وکړي زما من الله د الله تعالی نه ان طردتهم که چېرته زه وشړم دی لره افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ ولا اقول لکم او زه نه یم ستاسو دپاره عندي چې زما سره خزائن الله خزانې د الله تعالی دي ولا اعلم الغیبه او زه نه پوهېږم په غیبو باندې ولا اقول لکم او نو یم زه انی ملکون چې یقینا زه فرشته یم ولا اقول او زه نه یم للذین کسانو ته تزدری چې هغه سپک ګڼي اعینکم سترګې ستاسو هغو لره تزدری چې سپک ګوري اعینکم سترګې ستاسو هغو ته لیؤتیهم الله چې هیڅ چارې به ورنه کړي دی لره الله تعالی لیؤتیهم الله چې هیڅ چارې به ورنه کړي دی ته الله تعالی خیرا څه خیر الله تعالی اعلم ډیر ښه پوهه دی بما په هغه څه باندې فی انفسهم چې په زړونو د دوی کې دي انی یقینا زه اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه به یم قالو ویلی دی یا نوح ای نوحه قد جادلتنا خامخا یقینا جګړه وکړه تا زموږ سره فاکثرته نو زیاته دې کړه جدالنا جګړه زموږه فاتنا نو راوړه ته موږ ته بما هغه څه تعیدنا چې ته وعده کې زموږ سره ان کنت من الصادقین چې یقینا یې ته د رښتینو نه فاتنا پس راوړه ته موږ ته بما هغه څه تعیدونه چې زموږ سره لوز کې ان کنته که چېرته یې ته من الصادقین د رښتینو نه قال او فرمایل نوح علیه السلام انما یاتیکم یقینا رابولی تاسو ته به دغه عذاب الله تعالی انشاء که چېرته یې خوښه شي وما انتم او نه وئ تاسو بمعجزین عاجزه کوونکي الله تعالی لره ولا ينفعكم او فائده نشي درکولی تاسو ته نصحي نصیحت زما ان اردتو که چېرته زه اراده وکم ان انصح د دې خبرې چې زه نصیحت وکم لکم تاسو ته خیرخواهي ولټوم لکم ستاسو ان کان الله که چېرته یې الله تعالی یریدو چې اراده کوي ان د دې خبرې یغویکم چې ګمراه کړي تاسو لره هو ربکم د الله تعالی رب دی ستاسو ویلی او خاص هغه ته ترجعون واپس به کړی شئ تاسو ام یقولون آیا وایي دا خلک افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر دا قرآن کریم قل پیغمبر این افتریته که چېرته ما د ځان نه جوړ کړی دا قرآن کریم فعلی نو خاص په ما باندې دی اجرامی جرم زما فعلی پس خاص زما باندې دی
اجرامي جرم زما، وانا او زه بریء بیزار یم، بری ما مما دا هغه نه تجرمون چې تاسو جرم کوئ.